الله رسول مشرکین له دعوت ورکو دا کار یې سره مونږه د تاریخ نه خبرې پته راته نه لګي. لکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاریخ پکار دی، د صحابه کرامو واقعات پکار دي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یار غار، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل مرګري هغه چې کله د ټولو نه اول په نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایمان راوړ او نارینه وکي چې کله د ایمان راوړو نو د خیال کو چې رضو زما خانه کعبه ته بیت الله شریف او التکی خلق له دعوت ورکوم چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ومني، د الله د وحدانیت قائل شي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر ومني. نو چې کله دې لاړو بیت الله شریف ته نو په دغه وخت کې یو بدبخت وو عقبہ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ باندې گزارونه وکړه. هغه هو پیټکاو او بیا دې بدبخت پیزار وستلا او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د مخ ته راواچو. هغه په مبارک نه روان شوه په جړا شو دومره یو چې بیهوش شو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله په هوش کې راغی نو پکور کې پروتو نو چې کله په هوش کې راغی نو مور یې وته ناسته وه. نو دا د مور نه څه تپوس کوي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپلې مور ته وایي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه حالت دی؟ مور یې مشرک وه په دغه وخت. هغې ورته وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته پته نشته خو ستا سره مشرکینو دا کار وکړو. څه خوراک یې ورته کېښودی وو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وایي زما د قسم دې له خوله نه وروړم چې د نبی علیہ السلام نه خبر شوی یم چې څنګه دی، هسې نه زما سره دا کار کړی زما د حبیب سره دا کار نه کړی. نو وی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپلې مور ته وایي چې مور بي ما نبی علیہ السلام نه ورسوه، دې له خوراک له خوله نه وروړم ما ورسوه. هغې بچی تا څنګه ورسوه؟ زه تا څنګه ورسوم؟ په لاره کې مشرکین دي او سرداران دي، د هغوی د مخې دې تا څنګه بوځمه؟ نور تکلیف ته درنه رسوي. خو هغه ورته خپلې مور ته وی چې مور بي نه خوراک له خوله وروړم نه اوبه څکمه نه په قلاره کښېنم، ما نبي علیه الصلات والسلام له ورسوه. نو هغې وی بچیه ما سره څه لاره نشته څنګه دې ورسوم؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خپلې مور ته وی چې مور بي ام جمیل ته ووایي چې راشي. هغې ته ووایي چې راشي. چې کله ام جمیل راغله نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ترې تپوس وکړو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه حالت دی؟ نو هغې ورته ووایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حفاظت دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ په کور کې دی او ښه محفوظ دی. وی ما وله ورسوه. وی په دې ټیم کې ستا تلل مناسب نه دي. خو هغه نه قرارېدو نو یو لاس یې په خپل مور ور واچو، یو لاس یې په ام جمیل رضی الله تعالی عنها ور واچو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خدمت کې بوتلو. چې کله حاضر شو چې نبی علیہ السلام ورته بره لاندې وکتل په جړا شو. په جړا شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغه مخ زخمي په دواړو زنانو په سهاره باندې راغی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ابوبکر دا دې څه وکړه؟ الله رسوله مشرکین له دعوت ورکو دا کار یې سره وکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جړا شو، دعا یې ورته وکړه. وی ابوبکر خیر دی ګزاره کوه. ابوبکر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي ای د الله حبیبه نه نورې خبرې پرېږده، خو زما دا مور د دې ته دعا وکړي دا مسلمان شي. زما دا مور ده الله رسول دې ته دعا وکړي چې دا مسلمان شي، بس دا زما هر څه دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاس اوچت کړه، دعا یې وکړه الله د ابوبکر مور ته ایمان نصیب کړي. هغه د الله د حبیب دعا وه. په دغه وخت هغې په د مور پر زړه کې الله د ایمان محبت واچو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حقانیت پې ښکاره شو، ایمان یې راوړو او مسلمانه شو. زما عزتمنو دومره قربانۍ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو کړي. مونږ به ولې د نبی علیہ السلام سنت نشو ژوندي کولی؟ مونږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت نشو خپلولی؟ مونږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د محبت اعلان او اظهار نشو کولی؟ زمونږ د دې نوجوانۍ څه پیدا؟ زمونږ د دې زندګۍ څه پیدا؟ زه بار بار عرض کوم چې لږه زندګي پاتې ده تلل دي د دنیا نه. په دغه قبر کې به الله تبارک وتعالی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په باره کې زمونږ نه تپوس کوي
چې د دې سړي په باره کې ستا څه خیال دی؟ د نبی علیه الصلاۃ والسلام په باره کې دې څه خیال دی؟ نو که موږ دلته د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت پیژندلي، که موږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام سیرت محبت پیژندلي، موږ به د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه شبیهه وپېژنو، موږ به ښه جواب ورکړو په قبر کې.